السلام علیکم ملګرو بیګا پېښور زلمی کراچي کینګ له شکست ورکو یو ډیر تھریلینګ میچ شوی دی یو ډیر ګرم میچ شوی دی چې ایک بال 4 رنز پاتیو عامر جمال بال مس کو مکمل سکور کارت د سره شریک کوم خو هغې نه مخکې ټولو ملګرو له روژه ډیره مبارک شه او کوشش وکړو چې په دې بختوره میاشت کې ډیر عبادتونه وکړو په سکور کارت باندې هم خبره کوو پېښور زلمی په پوینټ ټیبل کې په 1 نمبر پوزیشن باندې دی پېښور زلمی د میچ ګټلو سره غټه فایده دا وکړه چې پېښور زلمی اوس په نمبر 1 پوزیشن به راځي یا په نمبر 2 پوزیشن راځي او فایده ولدار چې ډبل سیمی فاینل به کوي فاینل ته د کوالیفای کېدو چانسز سیوا شوی دی سکور کارت طرف ته راځو نور هم څه اهم اپډیټس چې په هغې باندې ډیټیل سره خبره کوو سکور کارت که تاسو وګورئ پېښور زلمی لومبنی بیټینګ کړی دی 147 رنزونه کړي دي شپږ کلاډیان اوټ اورونه مکمل وهلي دي سیم ایوب 18 بال 19 رنزونه کړي دي وکټ چې کومه وه ډیره سلو وکټ وه لځکه هم چې د سپینر بازارانو دپاره ډیره ښه وکټ وه سکور پې زیات نه کېدو د بالنګ دپاره ډیر فیور کې وه وکټ تاسو که وګورئ مکمل سکور د هر کلاډي وګورئ نو چا پکې داسې هائی سټرایک ریټ سره بیټینګ نه دی کړی په 18 بال باندې 19 سیم ایوب کړي دي په 46 بالو باندې 51 بابر اعظم کړي دي محمد حارث په 11 بالونو باندې 13 رنزونه حسیب الله 5 بال 1 کیډمور 14 بال 9 پاول 18 بال 30 د پکې ښه سټرایک ریټ سره بیټینګ کړی پاول عامر جمال 7 بال 8 اور لیک ووډ چې کوم دی هغه 1 بال 0 رنزونه د کراچي کینګ د طرف کې تاسو د بادران وګورئ نو سپینرانو پکې ښه بالینګ کړی دی ډینیل سیمز 4 اور 37 یو وکټه شعیب ملک 4 اور 20 وکټ یوم نشته انور علي 1 اور 14 9 وکټ زاهد محمود سپینر بالر دی 4 اور 34 یو وکټه عرفات منحاس 4 اور 11 یو وکټه زبردست بالینګ پکې عرفات منحاس کړی دی حسن علي هم 3 اورونه کړي دي 26 رنزونه اور یو وکټ یې ایستلی ده د پېښور زلمی بالنګ طرف ته راځو اور د کراچي کینګ بیټینګ وګورئ جی کراچي کینګ ورپسې 145 رنزونه کړي دي یو ډیر تھریلینګ میچ یو ډیر ګرم میچ چې اخرنی باله پورې میچ تللی دی سیفرډ چې کوم دی 30 بالونو باندې 41 رنزونه کړي دي دواړه اوپنران ډیر ښکلي لګي جیمز وینس په 27 بالونو باندې 21 تاسو که چېرې وګورئ نو دا داسې دی بیټینګ کړی لکه د اوډیای غوندې شان مسعود 2 بال 0 شان مسعود یو ځل بیا فلاپ شعیب ملک 25 بال 22 رنزونه کړي دي عرفان خان 26 بال 39 په پی ایس ایل کې کراچي کینګ سره چې ښه بیټینګ کړی هغه عرفان خان نیازي کړی دی او پولارډ کړی دی خو په دې میچ کې پولارډ هم فیل شوی چې 4 بال 1 رنز یې کړی دی انور علي 6 بال 14 رنزونه کړي انور علي پکې هم ښکلی بیټینګ کړی دی د پېښور زلمي له طرفې لیک وډ 24 یو وکټه مهران ممتاز سپینر بالر د 3 اور 25 وکټ نشته نوین الحق 4 اور 22 2 وکټ یو اور میډن هم وکړی دی نوین الحق پکې ښکلی بالینګ کړی دی احمل خان چې کوم دی 1 اور 13 وکټ یوم نشته عامر جمال 4 اور 38 یو وکټه اور سایم ایوب پکې اخر کې کله بالینګ کړی چې کله بابر اعظم لا پته ولګېده چې وکټ د سپینر دپاره ښه ده نو سایم ایوب باندې هم 4 اورونه وکړل چې په 4 اورونو کې 18 رنزونه سایم ایوب ورکړي دي اور یو وکټ یې ایستلی ده پېښور زلمي دا میچ په 2 رنزونو باندې وګټلو دې میچ ګټلو سره پېښور زلمي ته دا فایده شوه چې مطلب ډبل سیمی فاینل کولی شي ډبل سیمی فاینل مطلب دا اوس په 1 او 2 باندې چې کوم ټیمان راشي هغې دپاره 2 چانسز دي فاینل ته کوالیفای کېدو دپاره دا ملتان سلطان اور د کویټه میچ پاتې دی هغې کې چې کوم ټیم میچ وګټي نو هغوی به پېښور زلمي سره سیمی فاینل کوي جي نو دا سکور کارډ اپډیټ سو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام